دا خو د اسلام تعلیمات نه دي کنه اخلاق زمونږ څنګه وي ها په کشر باندې سبقت زمونږ څنګه وي د کشرانو تربیت مونږ څنګه کوو جلاله والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو د الله رب العالمین په مقدس مکه باندې بشمار مخلوقات ژوند کوي او د الله رب العالمین د مخلوقات او شمار د انسان د وس خبره هم نه ده او بیا یو انسان په دې باندې غور او فکر وکړي چې په دې دنیا کې څومره مخلوقات الله رب العالمین پیدا کړي هغه کې دوه قسمه بلکې درې قسمه مخلوقات هغه ډېر عجیب کیفیت لري هغه دغه زندگی هغه دغه ژوندون دا ډېر عجیب وي نمبر 1 هغه کې وي فرشته د الله رب العالمین هغه مخلوقات دي چې هغه د نور نه پیدا وي او هغه فرشتي هغه شپه روز هر سکن هر منټ هر لمحه د الله رب العالمین په عبادت کې مشغول وي او چرته هم د فرشتو نه ګناه او خطا نه کیږي یو قسم مخلوق د الله رب العالمین فرشتي دویم نمبر مخلوق د رب العالمین چې پیدا کړي دي هغه ته جنات یعنی پریان ویل کیږي چې هغه د اور نه پیدا شوی دي مونږ تاسو ته په نظر ناراضي اور دریم نمبر مخلوقات هغه انسانان دي دین علاوه هم ډیر مخلوقات دي لیکن دي ټول مخلوقات کې الله رب العالمین کوم مقام چې انسان ته ورکړی دا هغه مقام نه فرشتو له ورکړی دا او نه هغه مقام رب العالمین چرته پریان او جنات له ورکړی دا ځکه چې وګوره فرشتو کې جبرائیل امین علیه السلام غوند کې لوی فرشته اسرافیل علیه السلام غوند کې لوی فرشته لیکن هغه مقام او مرتبه د دې فرشتو هم نه ده چې کوم الله رب العالمین انسان ته ورکړی دا لکه د الله رب العالمین د ذات نه پس په کائناتو کې د ټول نه افضل بهترین او یو خاص شخصیت هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د ټول دنیا فرشته نیکان بزرگان انبیاء کرام صحابه کرام مولیان طالبان یو طرف ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته والله رب العالمین دومره مقام او عظمت دغه انسان ته ورکړی دا او لدی جن الله رب العالمین فرمایي چې انسان دا اشرف المخلوقات دی نو یو خدا شو چې په مخلوقاتو کې دغه انسان د ټولو مخلوقاتو نه افضل او بهتر دی دویم نمبر بیا په دغه انسانانو کې هم الله رب العالمین مختلف قسم انسانان پیدا کړي دي بعض انسان درجه د بعض انسان نه اوچت وي لکه د انبیاء کرامو درجه د صحابه کرامو نه اوچته وا او د صحابه کرامو دغه درجه د باقی د ټول خلکو نه اوچته درجه لري صحابه کرام دغه شانته هر نبی دا هم جدا مرتبه لري لکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په انبیاء کرامو کې سردار دی امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ټول کائنات سردار دی صحیح ده
او هغه څوک دی زموږ ستا پیغمبر دی چې موږ انسانان یو الله رب العالمین اشرف المخلوقات کې پیدا کړی بیا په اشرف المخلوقات کې الله رب العالمین موږ تاسو ته هغه پیغمبر عطا کړ د کوم چې امام الانبیاء دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خبره ته سوچ وکړئ چې زمونږ پیغمبر د ټولو نه اعلی بیا چې کله الله رب العالمین د انسانانو د تربیت د پاره کم قانون او کم کتاب او کم صحیفه چې را لګلې دي هغه کې د ټولو نه بهترین کتاب قران مجید دی شیزا قران مجید بهترین کتاب دی محمد رسول الله هم افضل او بهترین کتاب هم د ټول کتابونو نه بهتر مطلب الله رب العالمین په موږ باندې دوه انعامات ډېر زیات لوی کړي دي یو زمونږ پیغمبر د ټول پیغمبرانو سردار دوم زمون کتاب د ټول کتابونو نه بهتر دریم موږ مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات یو انسانان بیا په دغه انسانانو کې الله رب العالمین په ما او تا باندې دومره کرم او رحم کړی دا چې الله رب العالمین ما او تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کېدو هغه توفیق را کړی دا دومره شرف را کړی دا چې موږ د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان سلور خبرې شو کتاب زمونږ ټولو نه اعلی پیغمبر زمونږ ټولو نه اعلی په مخلوقاتو کې انسانان د ټولو نه اعلی او بیا په دغه انسانانو کې د محمد رسول الله دغه امت له ټولو نه اعلی سلور خبرې نو چې کله سلور خبرې الله رب العالمین مونږ ته دومره کمالات او دومره الله رب العالمین انعامات په مونږ باندې وفرمایل الله دا انعام وکړو اوس دلته انسان سوچ وکړي چې آیا کله زموږ ستا پیغمبر امام الانبیاء دی کله زموږ ستا کتاب د ټولو نه بهتر کتاب دی کله ما او تا په مخلوقاتو کې انسانان اشرف المخلوقات یو بیا په دغه اشرف المخلوقاتو کې ما او تا آخري امت د ټول امتونو نه بهتر یو نو بیا پکار د چې په دی باندې د الله رب العالمین شکر مونږ وباسو لیکن مونږ د الله شکر نه وباسو مونږ چرته سوچ کړی دا چې مونږ ته الله رب العالمین څومره نعمتونه راکړي دي ها دومره لوی پیغمبر ښه کتاب ښه امت بیا په ښه امتو کې اشرف المخلوقاتو کې ښه امت لیکن مونږ شکر نه وباسو دا ولی یو خدا دا چې دا مونږ ته هر څه په فری کې میلاو شوی دی ځکه موږ سره د دې قدر نشته ما او تا چرته دا سوچ کړی دا چې الله رب العالمین ما او تا ته د سترګ را کړی دا که الله د سترګ نه را کړی څومره به پریشان د چا چې نظر کار نه کوي هغې نه پوښتنه وکړي چې د رڼا لیدو په ارمان باندې دا ژوند تېروي د چا چې غوږونه کار نه کوي هغه اواز اورېدو دپاره څومره ارمانونه کوي د چا چې خپله وي دغه انسان ګرځېدی نشي ما او تا کله سوچ کړي چې ما او تا الله رب العالمین سترګې هم راکړله او دغه سترګو په نعمت په بدل کې ما او تا چرته د الله رب العالمین په دربار کې شکرانه دو نفل مونځ ونه کړو ما او تا الله رب العالمین ژوند راکړله بدن روغ راکو لیکن ما او تا د الله رب العالمین شکر ادا نه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او په عبادت کې چې کله هم مونږه عبادت وګورو ټول عبادت د الله حمد او ثنا ده چې کله مونږه مستودري الله اکبر د الله بڑائی کوو د الله حمد وایو شکر ادا کوو لیکن مونږ د زړه نه د الله شکر ادا کوو نه وس سوال دا دی چې بای زمون کتاب هم اعلی دی پیغمبر هم اعلی دی انسانان هم اعلی یو بیا آخری امت یو بیا موږ سره د دې قدر ولې نشته سوال دا دی قدر ولې نشته د دې جواب ساده الفاظو کې ستاسو د پوهه کولو لپاره دا چې کوم ځای کې انسان په خپل اوسېږي په یو کور کې داغي رنگ روغن داغي بجلی داغي ګیس داغي دروازې د اوبو د هر څه انسان خیال ساتي ځکه چې انسان د کور کې ژوندون کوي چې بجلی یو ورځ نه وي خامخا د انسان ته تکلیف وي مطلب دا چې موږ مفاد پرست یو چې څه زموږ ضرورت وي موږ هغه خیال وساتو مسجد وګورئ زمونږه
اسی مسلمانانو مسجد مدرسه مولا طالب منبر محراب د دې قدر احترام مون سره ولې نه وي ځکه چې دا مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړي نه وي بلکې دا مونږ په شریکه باندې جوړ کړي وي او کور هر یو انسان ځان له جوړوي ځکه د کور خیال هم ډېر ساتي او د کور کې د رنگ روغن او د اوبو د بجلی د ګیس د دې خیال هم زیات ساتي نو چې کله الله ما او تا نه پوښتنه وکړي چې انسانه ته چې غریب وي ها تا خود الله په دربار کې به سوال کولا چې الله مال او دولت راکړي الله به سوال به قبول کی مال او دولت به درکړي ته بیمار وي الله د صحت درکړي سوال دې کړو لیکن انسان تا خود دعا هم نه وکړي تا خود طلب هم نه وکړي تا د الله په دربار کې جړل هم نه د دې باوجود چې تا الله ته جړاګان نه وکړي بیا هم الله رب العالمین بغیر د دعا او بغیر د طلب نه ته مسلمان په کور کې پیدا کړلې او تا ته محمد رسول الله غوندې کې پیغمبر نصیب کو او قران غوندې کتاب دل درکړو الان کې تا هیڅ مهنت او کوشش نه وکړي چې دومره لوی اعزاز می دل درکړل بیا هم تا زما حمد او شکر او د دې قدر احترام ونه کو الله ته بس جواب کو د قران قدر موږ سره ولې نشته د مسجد قدر ولې نه کوو په دین باندې عمل ولې نه کوو شاید چې تاسو ټول بل اعمالو کې لمانه ډیر بهتر یې ان اکرمکم عند الله اتقاکم ضروری نه ده چې انسان په سر دی پګړی وي هغه دی په منبر وخیږي بس هغه د یو بزرګ نه اصل کې شیز تقوا طهارت ده تاسو کې بدسي کسان چې هغه د الله په دربار کې لمان ډیر زیات الله ته نزدیک وي خپل تقوا لوجه خو بیا هم عموما چې په خپل د ملک کې په خپل مسلمانانو نظر واچو موږ سره د دین د اسلام د مسجد د مولا د منبر د طالب او دغه شان د الله د دین سره کوم نسبتي شیزونه چې وي هغه قدر مونږ نه کوو دا ولې مونږ نه کوو ځکه چې دغه دین د لپاره ما او تا قرباني نه دور کړي دغه دین د لپاره ما او تا خپل مور پلار نه د پرې خوسته دغه دین د لپاره ما او تا خپل دغه بدن د جهاد په میدانونو کې ټوکړې نه د کړي دغه دین قدر د بلال حبشي نه وکي چې په دغه ګرمي کې په ګرم شګه باندې پروتو او په دغه سینه باندې غټ کمر پروتو او هغه باندې کوړې لګیدل د دې باوجود به بلال د احد ناره به لګاو ولی هغه سره قدر احترام د دې دین هغه د رسول الله سره عشق محبت کولا خالد بن ولید رضی الله عنه هغه چې کله اسلام نو راوړي هغه ټیم کې خالد بن ولید رضی الله عنه هغه یو سربرا یو سردار یو مقام په یو منصب دار انسانو خلق به ورته ډیر عزت په نگاه باندې قتل هغه چې کله وکتل چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار کې خیر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه طریقو کې د دنیا او آخرت بلای او خیر دا اگې هر ساغه سربرایی سرداری هر سپری خوستلا راغی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې کېناستلا هر څه پرې خوستله ولی هغه سره قدر هغه صحابه کرام چې مخکې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه مخکې هغه دسیو چې عمر رضی الله عنه تر په لاس کې اخلي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قتل د لپاره روانيږي عمر فرمایي چې زم رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کوما چې اسلام د غنوم د دین د غنوم دا ختم شي لیکن کله چې د محبوب علی السلام په مجلس کې راغی کله چې د قران یو ټوکړه آیت واوریدله کله چې د اسلام په خون پوه شولا هغه عمر رضی الله عنه هغه تر پرې خوستراغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې کېنی او د رسول الله په لاس باندې بیعت کوي او ټول عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامی کې تیروي هغه عمر په باره کې بیا رسول الله څه فرمایي کم عمر چې د رسول الله قتل د پاره روانو هغه عمر چې د رسول الله مقام نه خبر شو هغه عمر رضی الله عنه مبارک رسول الله فرمای لو کان بعد نبی لکان عمر
کچرت لمانه پس پیغمبرو لمانه پس نبیو دا به عمر بن الخطاب رضی الله عنه بو وجه سوا عمر سے پیدائشی طور باندې بس دومره بزرګو نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب احترام او د رسول الله د تعلیماتو قدر وکړه چې کله هم یو انسان قدر وکي د یو شی قدر وکي الله ورته بدله ورکړي ما او تاسو قدر نشته ولی ما او تا د حضرت حمزه رضی الله عنه غوند کې د جهاد په میدانونو کې نستاسو زمونږ کور پلار مور دغه شان دي زمونږ څوک اعتمادان شوی نه دي زمونږ استادو د هغه صحابه په شانتي د اسلام د دفاع لپاره زموږ استاد بدن ټوکړه ټوکړه نه ده شوی لدی وجنه ما او تاسو د دین قدر نشته ها تاسو ټول پښتانه یې صحیح ده کنه که اوس یو کس دلته پنجابي راشي هغه که زمونږ دی لباس نه اول خو چې هغه مونږ ته وګورو زمونږ دغه لباس نه هغه ته پته لګي چې بای دا کس پښتون دی که چېرته لباس نه هغه ونه پیژني لیکن زما استاد دغه جبې دغه خبرې دغه شان د زبان د دین دغه انسان پیژندل کېږي چې دا پښتون دی پښتو ژبه وایي لیکن اوس دلته زمون په دې ملک بلکې بعض اوقات زمونږ دغه مساجدو ته هم که یو لس کافران راشي او په دې ټیم کې په مسجد کې مولا او طالب موجود نه وي لس کافران راشي او ما او تا ودرېږي مخامخ چې بای تاسو مسلمانان یې زمونږ او تاسو شکل او صورت یو دی ها زمونږ او تاسو خبرې بلکې کافران عیسایان دروغ بالکل نه وایي هغه په مذهب په کفر په دغه کم د کفر هم باطل دین دی لیکن هغه کې هم د دروغ د یو ګناه ګڼل کېږي هغه هم دروغ نه وایي مسلمان له هغه نه زیات وایي نو چې کله یو کافر دلته ودرېږي او ما تاسو مخامخ شو او ما تاسو سوچو چې بای نو په کومه طریقه دی کافر ته خپل ځان مسلمان ثابت کو که په ظاهر باندې کلمه ویل که په ظاهر باندې د مسجد ته راتلل او برخه کېدل دا د دین نو نو عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه د جهنم خشاک نه ګرځیدل هغه به رئیس المنافق نه وو نو چې کله یو کافر هم په ظاهر کلمه وایي ما او تام وایو نو فرق پکې څه شي دا مسلمان اصل کې پیژندل کېږي له اعمال څخه د مسلمان پہچان دا خبري بنوي د مسلمان پہچان دا به هویت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د مسلمان پہچان د دې کردار بوي د مسلمان پہچان د دې گفتار بوي د مسلمان پہچان د خپل سم گاون کې د خلکو سره ناس ته پاسته د دین د مسلمان پہچان دي نن زمونږ تاسو کې د اسلام هر یو انسان دې سوچو چې بای زه په اسلام کې څومره یم ها رسول الله فرمایي بل مسلمان سره ظلم مکوا مونږ سوچو چې آیا مونږ زمونږ د وجنه خو چاته یو کس ته تکلیف نه ملاويږي رسول الله فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی چې د زبان د تکلیف او د لاس د تکلیف نه بل انسان محفوظ وي مسلمان دا مسلمان وس آیا کومه نن سبا یو چاته په لاس باندې تکلیف نشو ورکولې خو لیکن موږ غیبت کوو هغه انسان باندې تهمت لګو کنزل ورته کوو هغه په باره کې بد خبرې کوو هغه په باره کې دسي بے مناسب خبرې کوو دا خو د اسلام تعلیمات نه دي کنه اخلاق زمونږ څنګه وي ها په کشر باندې سبقت زمونږ څنګه وي د کشرانو تربيت مونږ څنګه کوو الحمدلله پرون چې کله دلته راغلو تاسو د کلی تراله ما نو ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو کلی کې کم قاری سے محترم او د مولانا صاحب د مهنت او کوشش او د طالبانو د تربيت کول الحمدلله په دې پرفتن دور کې دغه شان د مدرسه او دغه شان د ماشومان تربيت دا یقینا ډیر په مشکله باندې کیږي په دې شکر وباسئ په دې باندې شکر وباسئ او خپل دغه ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې تیر کړئ د دې ټول خبرو تفصیلی نیچوړ او خلاصه غدا ده بای
نچوړ خلاصه دا چې مسلمان پیژندل کېږي د خپل اعمالونه، مسلمان پیژندل کېږي د خپل شکل او هیئت نه، مسلمان پیژندل کېږي د گفتار نه. نو کوشش وکړئ چې مولیانو په مجلس کې کېنئ، دین قرآن او حدیث زده کړئ. قسم د الله په ذات باندې می دغه قرآن مجید په باره کې الله به پوښتنه کوي. دا نه عالم د پاره راغلی دی، صرف نه طالب د پاره، دا هر انسان د پاره راغلی دی. چې کله هم یو انسان په یو مدرسه کې داخله اخلي، په یو سکول کې داخله اخلي کنه، نو د خپل هغه سکول او د مدرسې یو طریقه وي، هغه کې څه قواعد وي، څه قانون وي، دغه طالب دغه قانون لاندې ژوند تیروي. دغه شان د مونږ هم د الله رب العالمین په دنیا کې ژوند کوو، نو الله رب العالمین مونږ ته قانون ښودلی دی چې د قرآن باندې به خپل ژوند تیروي. دا یو قانون، یو کتاب دی. نو په دې قرآن باندې عمل کول او د معاشره کې داسې ژوند کول چې بل مسلمان ته تکلیف نه ورکول، معاشره کې کم از کم دومره خپل دغه ژوند په داسې طریقې سره تیرول چې قیامت پر ورځ باندې او په دې قبر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو چې جناب محمد رسول الله ما او تانه مخ وانه هغه پیغمبر چې امام الانبیاء دی، هغه پیغمبر چې د چا په خاطر چې دنیا پیدا دی، هغه پیغمبر چې ټول انبیاء ورپسې منځونه کوي، هغه پیغمبر چې ای زما امت زه خو په مونږ ټوله شپه مې ستاسو دپاره جړل که نه، ای زما امت ستاسو دپاره ماته څومره کنځلې شوی دی، ای امته ستاسو دپاره زما غاښ مبارک شهید شو، ستاسو دپاره د جهاد په میدانونو باندې د جهاد په میدان کې په ما باندې د غشي باران وشو، د تورې ګزارونه کېدله، ای زما امت تا صرف دومره نشو کولی چې زما په یو سنت دی عمل کړی و، تا صرف دومره نشو کولی، تا نه خو مې وینه نه غوښتل که نه، تا ته خو مې دا نه ویل چې تا خپل دا ټول بچي له قربان کو، حلال کو، ټوکړې که، صرف دومره وکړه چې زما په سنت عمل وکړه. هغه رسول الله چې ما او تا نه سبا تپوس وکړي د قیامت په ورځ باندې ما او تا به کم مخ باندې رسول الله ته مخامخ کېږو. هغه پیغمبر چې زما او ستا دپاره د قیامت په ورځ باندې هم چغې وهي، آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام ټول به وایي یا ربي نفسي نفسي. هغه محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قیامت پر ورځ باندې هم وایي یا ربي امتي امتي، او امت دغه حال چې د رسول الله په سنت عمل نشي کولی. او باید چې موږ ته پکار دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان ذریعہ ونه ګرځو. رسول الله فرمایي زه به خپل امت په کثرت باندې به فخر کوم. چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امت قیامت کې حاضر شي کنه، دا به ډیر زیات تعداد کې وي. چې کله ډیر زیات تعداد کې وي رسول الله به فخر وکړي، خو چې کله دا ډیر زیات تعداد کې وي رسول الله فخر هم وکړي په خپل امت باندې، بیا حساب کتاب شروع شي او بیا د امت اکثر خلک، زیاتر خلک جهنم ته لاړ شي. رسول الله به څومره خفه شي هغه ځای کې، رسول الله به څومره خفه شي. رسول الله به فرمایي تاسو ته خو قرآن پرې خوستی وکړه، تاسو ته خو احادیث دی زرګو احادیث پرې خوستی و، تاسو ته خو دغه مولیان پرې خوستی و، دغه مولیان درته لاره ښودلې، زما امت ولې په غلطه لار روان وای، ولې زما دین نه اورېدله، ولې د اسلام باندې عمل نه کوله، دنیا کې خو همیشه ژوند نه یي که نه. نو مسلمانان چې څومره ژوند مونږ تیر کړی دی په دې باندې پښیمانه کېدل چې الله ستا ډېر نافرماني کړې ده. او رسول الله فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې انسان ټول عمر هم په ګناهونو کې تیر کړي، خو چې کله خبره واوري بیا توبه وباسي، بس داسې شي چې لکه دې ګناه نه وي کړی. نو څومره ژوند چې مونږ تیر شوی دی په دې باندې استغفار ویل، د الله په دربار کې جړاګانې کول، او بقای کم ژوند چې د الله په دربار کې دا وعده کول، دا عزم کول چې الله پاکه بقای ژوند زمونږ د الله په دربار کې او د رسول الله په طریقو باندې صحیح تیرولو توفیق راکړي. کوو به کنه ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو به عمل کولو کوشش کوو کنه ان شاء الله. او صرف په کوشش هم نه، خاطر کار وکړه او کار پوره کول الله رب العالمین کوي. الله رب العالمین دی په دغه مات ګور خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.